أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. وقال الذين لا يرجون لقاءنا اوی آکسانو لا یرجون لقاءنا چاگئی عقیدت لذی لقاءنا دا ملاقات زمونگا یعنی باس بعد الموت باندے و دا مرگ نپس پر جوندی یقین نشتے نو اگوی دا خبر اکرا سیوگی لولا انزل علینا الملائکہ ولندنا درکریشوی مونتا فرشتے یعنی باید کی فرشتے راغلے وے اور منصر دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبرائے پا حوالہ خبر کرے گئے او نرا ربنا یا ولی نوین مونگا پروردگار پر مخ پا مخ چی خدای سر و ملاقاتو شی او اغراتا ہوئی چی دا محمد زما پیغمبر دے صلی اللہ علیہ وسلم او دبانی ایمانو ساتھئی یعنی وی دوارو کارونو کی یو کار پکار دے کہ خدای پا دی کی سیریس کی چې دا پیغمبر نے خلق منی نو یا خو موږ سره په خپل خبرو کې نیک بنېغا یا د موږ فرشتي راولېږي چې غیر راته وایي چې دا پیغمبر ته نه صحیح. الله تعالی وایي دا خبره ورکړي چې دوی د عقیده نشته چې د مرګ بعد به ژوند وي او الله تعالی به دې خبر را نن تاسو کوي. اوس الله تعالی په دې باندې کمنټس ورکړي چې دا دوی خبره لقد استكبروا في انفسهم یقینا دوی استكبروا في انفسهم خپل خیال کې ځانونه ډیر لوی ګڼل دي خپل خیال کې ځانونه ډیر لوی دا دومره لوی خلق دي چې دې سره بیا خدای خبره کوي یا سره خدای فرشتي خبره کوي صحیح. پښتو کې ضرب المثل دی وی خدای دې سپینه غنی ته سوال د بارانه کوي صحیح. اللہ تعالیٰ وی دا سبھی زامن نہیں دی وی موږ سره خدای خبر وکړي یا د موږ سره فرشتي خبر وکړي چې دا محمد رسول الله د الله پیغمبر دی. وقال الذين لا يرجون لقاءنا وی آکسانو چې عقیدې نه لري د ملاقات زمونږه لولا انزل چې ولې نازل شوي مونتال ملائکتو فرشتے او نرا ربنا یا ولې نمدلی دلی ربنا پروردگار پر مخ لقد استكبروا في انفسهم یقینا دوی ځان ډېر لوی ګڼلې په خیال پر کې استکبار معنی ځان ته لوی ویل استکبار معنی ځان ته لوی ویل لقد استكبروا یقینا دوی ځان ډېر لوی ګڼلې دي فی انفسهم په خیال پر کې وعدو او دای سرکشی کړي دا غتو کبیره ډېر لوی سرکشی دا خبره دومره لوی سرکشی دا چې دې لوګې په سوچ نه کې دا ثواب الله تعالی وایي دې فرشتي غواړي چې ویني هر یو انسان او فرشتي ویني هر یو انسان که اوس نه ویني د مرګ وخت خو سره ټندا او یقیني ده چې هر انسان به فرشته ویني. الله تعالی دې چې فرشته غواړي پر کومه سره فرشته راشي بیا به چرته اختلاف جوړ جوړ دینه بخلاصي څنګه صحیح. یوم یرون الملائکۃ پاغور اسبانی چې دوی ویني فرشته لا بشرا نبوی خوشالی او باندې پداور اسبانی للمجرمین د مجرمانو لپاره ويقولون ابي بچلي وي حجرا محجورا چې یو مضبوط بند پکا د زمونږه او د فرشته میس حجر یو داسې دیوال چې څوک په نه راوړي شي او نی ماتول شي او محجور چې ډیر مضبوط وي چې موږ له دیوال پکا زمونږه د فرشته په میس کې یو دیوال پکارو چې دا په نه راوړي شي او نی ماتول شي. وقدمنا الى ما عملوا امونګر وړاندې شوی او عمل د دوی ته من عمل هر څنګه عمل دې څنګه کافرانو کله عملونه کوي کنه کوي اسپیټال جوړي سکولونو سره هیلپ کوي غریبانو سره هیلپ کوي زلزلہ راشي غي سره هیلپ کوي او صلی الله تعالی او خدای دغه ځای والي چې ما سره کانټریکټ نه کړي کني دې ټول ارسب سره اجر ملاوي دا به کانټریکټ خلک دي ما سره کانټریکټ نشته کدا د کلمې کانټریکټ ما سره کړی وي نو چې یو پنیم لګولې او یو منټ هم لګولې هغه ورته اجر ملاوي دو او چې کانټریکټ نشته لہذا دا ټول هر څه بے فائدې دي. وقدمنا الى ما عملوا امر وړاندې شوی واغه
عمل ته چې دوی کړی دی هر څه عمل چې فجعلناه نو مونږ ګرځولې دی هغه عمل د دوی هباء منصورا نیست نابود. هباء منصورا معنا نیست نابود ختم کړی دی. مونږ ورته ډانډت کوي پته نه تاسو ورته شوی دا کاټر دی پمبا ندا او ندا وګرځا ندا وګرځا ناغه راکمه اله چې وایي ته ډانډت دی صحیح ناغه ندا اب لګیا او مالک نه باندې وته ناشي صحیح یا چې کله په دې صحرایي علاقه کې ډېر لوی ټورناډو راشي نو یو لوی غربي د شګو هغه اتوماتیکلی ختم شي. ټورناډو څه وایي دې ته هوا منصوبه وي. اصحاب الجنت ملګری د جنت یومئذ پدا ورځ باندې خیر ډېر بهتر دي مستقر پدې حیثیت باندې چې یو بهترین جای قرار الله ورکړي بهترین پورې ورکړي واحسن مقیلا ډېر بهتر دي د آرام کولو په سات باندې. مقیل اصل کې قیلوله ته وایي دا مډ ډے کې یعنی غرمه کې سره لغونه نیب کوي دته مقیل وایي. قیلوله نو الله تعالی فرمایي دا غي رزق هم ډېر بهترین وي او دا غي کور هم ډېر بهترین وي. ويوم اغورز تشقق السماء چې وچويږي اسمان بالغمام پسپین وریاض باندې نو فرشتي بر رواني د سپین وریاض شکل کې د اسمان د برنا د اسمان بمات. ويوم تشقق السماء اپاغورز چې چويږي اسمان بالغمام پسپین وریاض باندې یعنی فرشتي برازي ونزل الملائکه انازلون بش فرشتي تنزيلا in abundance مکمل نازل اور سره ټول فرشتي برا نازل شي. الملک بادشاہی یومئذ پدا ورځ باندې الحق یقینی ثابت ده للرحمن درحمان لپاره وکانا یوما او تدغ ورځ علی الکافرین کافران لپاره غسیرا ډیر سخته. ويوم يعض الظالم او دا غورز دا يعض الظالم چې چکونه بلګي ظالم غلا يده پدوار لا سنقلو يقول ويبا يا ليتني کاش ما اتخذتني ولي مع الرسول پیغمبر مرګتیا کې سبیل الله یا ویلتا هاي هلاک شو لیتنی کاش کے ما لم اتخذ چنموی نیولی فلانن دا فلانے کس خلیلن پا دوستای بانے لقد آزولنی یقیناً دسو گمراہ کرے و مغنی ذکرے دا توحید دا اللہ نا بعد از جانی پس دے چراغلے و ماتا دا دین دا اللہ نا پس دے چراغلے و ماتا وکان الشیطانو ادھے شیطان للانسانی انسان دا پارا خضولن دیر شرمون کی نو شیطان که د جناتو د قبیلی نو انسان شرمای او که انسان نه شیطان جوړ شي ابل انسان ذلیل کی نو غم انسان شرمای نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو ظالم کافر عقبہ ابن ابي معيط دا غنامه عقبہ ابن ابي معيط دا غنامه ناغه یو وار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره په یو سټریټ د مکه معظمه کې کراس شو نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته ډېری بدې خبرې وکړې ډېر خبيث سره حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته ډېر بد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ډېر صادق ډېر کبیده خاطر طبیعت درون شو الله تعالی ورته وی چې دله به مثالی سزا ورکوم د قیامت پر ذات سزا اچا ورکوم یعنی دغه قسم خلق له ورکوم دا خاص قسم خلق چې اهل الله او د الله دوستان دردی هغه کدی کیفیت وی نو دوزخ به دوزخ وی خو الله تعالی فرمایي چې د قیامت په میدان کې به د خپل رسول باندې چکو لګي زه یو لاس نه قبل وشي نزله ختم کی دا بیا ورکوم شي صحیح حالانکه په دې حیواناتو کې دا سپه چې دیونه شي په ټول خلک بچ ساتي زمونږ یو تاسو تعاملدار کوي واده کړی څه 500 کال ابل کوشش په یو شمه د دلار مرسي غریب نو اوس لا لیونیس په متعلق څه په شوی چې په ځان چک نه لګي په بل چک لګي نو معنا دارا چې دغه انسان کیفیت بدل لیونی سپینه هم بدتر د قیامت پر راځي دغه چک نه لګي په بل نه په بل ځان باندې اچره بوي چې کاش ما پیغمبر سره مرګتیا کړی صحیح او کاش چې هغه ظالم سره مرګتیا نه وکړي دې می دوست نه وي نو حضور رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دې ورځ ناس ته عقبہ ابن معيط د شیطانت په اراده راغله
نو د یو دوست دی دا غنوم دی ابی ابن خلف، هغه هم ډېر حرامي سره ابی ابن خلف. نو هغه داسې تیرېده، هغه ورته چې دا عقبه څه کوي محمد سره صلی الله علیه وسلم، ورته یا عقبه. نو دی ورته ویته جوړ مرتد شوی، دی ورته صابری مرتد ته به یعنی خپل دین به پرې خو د رسول پاک سره به وځي چې به ورته ویته جوړ صابری شوی، په پلان کې دین به پرې خو د سره یو ځای شي. نو وینا نه یو کیفیت داسې دی زما کور ته راغله محمد صلی الله علیه وسلم زما دروازې ته راغله. نو ویراغله په خپل پیغام د پاره چې ماته دعوت راکړو چې دا پیغام قبول کا. خو د روایت مطابق ما غد مل مستیا په خاطر سچای او بچي د کار په مهمان نواز کړی. نو ویغه چایو په خو دې انکار نسو انکار کوي چې زما دعوت نه قبل نظام ستا دعوت نه قبلو. نو دغه سره روان شه، ما د خبره وانه ورته او دالته ابو ونس کړي. نو چې کور تلل او سامان مې واپس وړو، حضرت استغفر وي چې خلک خبر شه چې ملمای د کوره دغه څه تللی خلق سره به څنګه مخالفو چې تاسو د کوره ملمه به خوراکه به اسقا کړه محمد صلی الله علیه وسلم. نو دا په عربو کې ډیره شرم خبره وه، دا بسو دا ډیره شرم خبره وه چې ملمه د چاکور کې د خوراک څخه نه انکار. صحیح. نو راغله منت کوم د جما سره لړشي چې د شرم او رسوای نه خلاص شي، چې لکه وبره سره اوسي او د رسوای به ختم شي. صحیح. نه په دې خاطر هغه وینا زه پتا یقین نکوم ته یقینا د پلان کې دین دی پر خپل دی او د دین دی قبول کړی دی. ناغه به نه به قبول کړي وې ترغه در باندې یقین نکوم چې سو پورې تل دی او د په مخ کې چکانې نه کوي. دې خبيث کړي. نو عقبه دا خپل یار نه مجبور شو، نو پیغمبر اسلام طرف ته روان شو. نو خلې د څنګه ډاکړه حضور علیه الصلاۃ والسلام باندې چکانې چکل هغه له اور لمبر ورشو واپس د په مخ لاړه مخ وسوځي واپس په مخ لاړه مخ وسوځي. پیغمبر اسلام دې د بدتمیزي دا خو د انسانیت نه پروته حرکت دی چې په مخ باندې چکانې کوي او ظالم سره شو مخ وسوځي. الله تعالی وینا ستاسو توهین اراده کړی دا غبر شیطان په وینا باندې د قیامت پر ورځ کې کیفیت بر دین او زیات خرابې به ځان باندې چکونه لګي. په ځان باندې څه نو الله تعالی دا واقع ذکر کوي چې دا ګوره بل قیامت پر چې وي کاش چې دا هغه ظالم یار خبره مې نه اورېدلې او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګرتیا کړې. نو ناکاره سره چې یار او دوست دې له عذاب دی دا موږ دې بچ ساتي. هغه د مولانا هغه شعر دې مزدار یاد ده تاسو سره رحمت چې تا توانی دور باشد یار بد، تا توانی دور باشد یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد. چې سورۃ الوس کی ناکار یار او ناکار دوست نظام سایت ته ساته، ځکه ناکار یار دا د تور مار نه زیات خطرناک دی. او دا غي بیا کمپیریزن کړي چې مار بد تنها تورا پر جا زند، یار بد بر جانو بر ایما زند. وی تور مار خدای مکه کوي چې چلی تو صرف صحابه دی واقعي مړ دي، نتیجه به سي مر خو ناکار یار دې بدلون به ایمان ختمه یو رسول الله جان ختمه. نو دې دا غنه ځا خطرناک وکړي چې دې دوسونه نه محرومه یو د ایمان او بل د جان نه، او تور مار په صرف د جان نه ختمه وي، ایمان سره تعلق نشته. نو دی وجه هغه وشته د ناکار یار نه دا د مولانا کمپیریزن کوي چې بل دا موازنه څه کړي د څنګه دي تر اجغني څنګه موازنه کړي اعلی. ويوم يعض الظالم دا اغورزدا چې ټکونه بلګي ظالم غلا یدې په دواړو لاسونو خپل یقولو ای بیالتنی ایکاش کده اتخذت جمانه ولوي مع الرسول پیغمبر سره لا سبیل الله یا ویلتا ہے ہلاک شم لیتنی کاش کے دو لم اتخذ چنم ونی ولی فلانن دا فلانے سڑے خلیل دوستہ بانے لقد اضلنی یقینا دا دوست گمراہ کرن عن ذکر رجلنا بعد جانے پس دے چراغ لے ماتا وکان الشیطان الشیطان بدلتا شیطان نا اولا مراد دا سے دوست چی اغا سڑے گمراہ کئیو ایمان والا ختمائی او د شیطان له انسان لپاره خذولا شرمول کې رسوا کو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث کې فرمایي چې الرجل علی دین خلیله
فلینظر احدکم الی من یخاللو. د یو سړي طبیعت، یو سړي مزاج او طبیعت هغه جوړیږي چې کوم د زړه دوست طبیعت وي، چې کوم د زړه یار طبیعت. نو حضور پاک فرمایي چې سره دوستی دی ولکه فلینظر احدکم الی من یخاللو. روم به سټډي کې دا کوم مزاج سره دی. اصل چې مسجد نه پورته کې پلاس وګست وغواړي، صحیح دا څنګه کیږي کنه کیږي. مسجد نه پورته کې څه دی اوس ها په کسینو پسې ورواړي، په کسینو باندې ورواړي، صحیح. نو پیغمبر اسلام په پکاره چې مخکې نه سټډي کړی چې دا کوم مزاج سره دی، صحیح ده. وقال الرسول ادي دا انګريزانو وایي a man is known by the company he keeps. A man is known by the company he keeps. سړی به پیژنې دا غره دوستانو په واسطه چې د ناس ته وډاړه چا سره ده، صحیح شو. نو چې موږ سره مسجد ته راځي اجغني موږ سره کینی نو بس دا اجغني لپاره دغه شی کافي دی چې خلک یې پیژني چې دا دیندار سړی دی. ولې موږ یې ویني د ګناډا ته ځي التقاضي سره درس کې ناس صحیح تعلق یو لوی شی، صحیح. نو a man is known by the company he keeps. سړی پیژندې شي دا په کمپنی باندې یا تعلق باندې چې کوم دې ساتي. اوس یو سړی دی قاتل سره، راهزن سره، چوره چپولو والا سره، بد اخلاق سره، هغه سره تعلق دی، ناس ولاړه ده. نو دا متعلق څه ویل دا سړی دی نیک سړی دی، متقی سړی دی، ځکه چې افغاني سره تعلق دی، صحیح شو. وقال الرسول یا رب پیغمبر وی او رب زما ان قومی یقینا قوم زما اتخذونی ولده هذا القرآن دا قرآن ماجورا متروک گردولے، یعنی دا قرآن طرف تا توجہ نہ کئی، قرآن ترک کر دے. وَكَذَلِكَ دارنگے جعلنا من مقرر کرے تھی لکل نبی دار پیغمبر دپارا عدوان دشمن من المجرمین دا مجرمانو اد کرمینل خلقنا وکفا بربکا اکافی درفنا بحادیا ونصیرا ہدایت ورکون کے امداد کون کے. وقال الذین کفروا اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تا تسلی ورکڑی چی دا کرمینل او دا مجرمان دا ستا دشمنان دی نو دا سا ناشنا خبرن دا ستانا مخکم دار پیغمبر دا پارا کرمینل خلق مجرمانو. اس یو سڑے چی دنیا دین طرف طرف ہے، صحیح. نو بی دین خلق بے خوخی ای وی دے خزمونگا موٹونا کمی بل طرف تا موٹونا بیاتی گی خلق دینداران کئی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا او دارنگ گردور دیمونگا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا دارنگ گردور دیمونگا لِكُلِّ نَبِيٍّ دار پیغمبر دپارا عدوًا من المجرمین دشمنان من المجرمین دا مجرماننا وکفا بربکا کافر پروردگار صحادین ہدایت ورکون کے ونصیرا امداد کون کے. ذکر کہ خدای کله سړی ته ہدایت ورکی ناغت ضرورت وی د تحفظ او د حفاظت د حفظ ا د دین د دشمنانو الله تعالی فرمایي چې باید چې عقیده مضبوطه اوساته. نو چې هدایت درته ملاو شو پروټیکشن باندې الله تعالی کوي. وقال الذين كفروا كافرون بطور اعتراض اس ټول انبیاء علیهم الصلوات و تسلیمات او پیغمبرانو ته چې چاته الله کتاب ورکړل نو لیکل ورکړل رجل څنګه ورکړل انسکرایبډ بوک ورکړل ریټن ورکړل. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته د قرآن کریم په درویش کاله کې پوره شوی دی او اورل یو وربلی به جبرئیل امین ورته راوړو. او ما تاسو ته ذکر کړو چې جبرئیل امین په پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته فیډ کو سره ورته فیډ کو به ورته لکه موږ کمپیوټر ته سره رحمت الله شي فیډ کوي. نو د یو غنټه تفسیر ته په 100 سکند کې ور فیډ کوي. دا سورہ بقرہ نا تر سورہ نحل پورے سو پارے شو سوالس سوز پارے شو سوالس پارے شو پورا نو دیو په سلور منټه کې هغه ټول تفسیر دا ورته ورفیک شي. نو چې ورته ورفیک کی او بیا په پټن کې په حساب لګیا شي
صحیح پیغمبر علیہ السلام تو دا قرآن جبریل امین دغه فیډ کو لہذا جبریل به تور ټایم نه لګا پورا سورہ انعام راړ پورا سورہ انعام صحیح او 2 منټه نو ته چې پیغمبر علیہ السلام صحابه ته شروع حضرت اسماء بنت یزید رضی الله تعالی عنها وایي چې ما د پیغمبر علیہ السلام د اوخه مهار نیولو تاسو مهار وایي د اوخه مهار مې نیولو او یکا یک پیغمبر علیہ السلام باندې د وحی آثار نمایان شو حضور پاک ما تاسو ته ویلو چې کله به وحی راتله نو حضور علیہ السلام په فورا خپل صادر یې خپل عباره واغسته او ځان دې غون کړه او حضور علیہ السلام په اوخه سورو اسماء بنت یزید رضی الله تعالی عنها هغه مهار نیولې او اوخه ځان پسې راکش کړي او یکا یک اوخه ودرېده او چې اسماء شاته وکړه رضی الله تعالی عنها پیغمبر علیہ السلام هم اوشه باندې ناشته او ځان باندې سره صحیح صحابه کرام چې کوم سفر کې وو سره هغه فورن ځان تیار ای فورن ځان تیار څنګه چې صحابه کرام دغه لیکل د پاره وسو اوس تختا مرمر صحیح د سپین ماربل په دې باندې لیکل یا به اوشانو سرمن وا هغه به دن صفا کړی و ان سایډ نو په بالکل اوچا کې مسم کاغذ سپین شي یا باغی باندې لیکل صحیح او دا اوشانو باندې دا کما کته نه پرتا کته نه پرتای ریکته باندې تختی لګیږي صحیح ابن عباس سے وہی کرا کرو ان سره بل سنو ضرب واقعه او شلو ال تبلیغ شروع کړه چې حضور علیہ السلام بسوي ضرب مګي باندې لیکل شروع کړه صحیح کاغذ قلم او دوا سره سره ضرب شروع کړه کته خو چې سبا وراته نو فوري طور هغه ما او څنګه پیغمبر علیہ السلام باندې دا کیفیت شروع صحیح نو صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین ابو بکر خپل بیت ټیک ورمن کړه امادګی دی ونیو ځان به تیار صحیح او 2 منټه بعد پیغمبر علیہ السلام شروع کړ نو اسماء رضی الله تعالی عنها وایي چې ما په شاوکت حضور علیہ السلام باندې وحی کیفیت ظاهر ځکه ځان په صدر کې پټ کړ صحیح او د وحی دا بوج دومره زیات چې هغه شډیره مضبوطه وشوه هغه به د وحی د بوج د وجه ما د هغه د ربز تاسو څه وایي پښتای د اډو د پښتو کرپار باندې ولاړ دی او اوخه هغه ډېر بوج د وجه د مکه تلاړ بیا ورته مکه بلاړ بیا ورته دا وحی بوج دومره فیډینګ چې کېده دا هغه دومره ویټ چې هغه اوخه غنه شو برداشت کړي نو پتا څه او دغه وجه وا چې حضور علیہ السلام به هم کړه دا وحی رسول کولا او ورته جبرئیل فیټ کولا نو د حضور علیہ السلام بدن وټو لفظ دبا او حضرت عائشہ فرمایي چې کله شاته ودیدم فكانت تتحرك منه بوادره دا دوړو وګو میسکي دا پټ دي دوړو وګو میسکي دا پټ دي حضرت عائشہ فرمایي دا بدا شیکینګ کو صحیح او کله ما وخت د حضور علیہ السلام د بدن دا وشتان بدا سره نشو کله به قمیص ته بار راوځي دومره تیز به پړق فر راوځي صحیح افیډ او حضرت عائشہ فرمایي مدینه منوره کې ډېر ساړی پښې دي مکه کې ونی او مدینه منوره هغه یې په اصل د حج موسم کې یې صحیح نو هغه ډېر یقیني وي د مدینه منورې په هغه ډېر سخت یقیني چې حضور علیہ السلام چې کله کیفیت به ختم شو حضور علیہ السلام وان جبین ولا فسد لا تفسد حرکه د پیغمبر علیہ السلام په بدن با سویټینګ داسې کوله چې سپرنکل شي څنګه لکه سپرنکل په شان به دا خلا کنټرول صحیح نو حضور علیہ السلام دا سوچ صحیح نو اسماء ویل رضی الله تعالی عنها چې منټ تو وتیو چې حضور علیہ السلام نه کیفیت ختم شو کیفیت ختم دا نن دا پوره صورت چې قاری صاحب نن سره شروع کو صحیح او نن ختم دا ټول صورت په 2 منټه کې حضور علیہ السلام ته ټریټ شو او حضور علیہ السلام شروع کړ بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي خلق السماوات والارض ثم الذين كفروا بربهم يعدلون او صحابه کرام لیکل شروع کړ صحیح شو نو حضور علیہ السلام ته جبرئیل امین دا فیډ کو سره کوته فیډ کو او چونکی فیډ کولو د دې وجه د حضور علیہ السلام په درویش کال ژوند کې چرته یو موقم داسې په حدیث کې نه نقل شوی چې حضور علیہ السلام د آیت په تلاوت کې څنګه نه کړی دا ځکه کمپیوټر یې کړی په دماغ ونه غوښته موږ موجوده اصطلاح کې په هارد ډیسک کې غوښته پرې نه غوښته صحیح د کمپیوټر کې به ګرځي سوې هارد ډیسک نو په هارد ډیسک کې غوښته پرې نه غوښته پرې غلطي کې هارد ډیسک نه کوي غلطي
صحیح بلکې د حضور علیه الصلاۃ والسلام دیمه ما تاسو ته مثال درکړ چې موږ څه شی تکو نو موږ یې پسند تکو په دې ما موږ دا کوم علم چې خپل هر شي چې تکو چرته په دې ما باندې زړه په یا مطمئن وي یا نه زه په یا مطمئن یا نه په دماغ مذکر وي زموږ په دې علاقه کې یو ډاکټر دی نه په خپل لوی ډاکټر دی په خپل خو چې په خپل بیمار شي یا بچی بیمار شي نو هغه بیا ډاکټري علاج نه کوي هغه حکیم لري په خپل هم حکیم لري صحیح نو ما ورته مې دا ډاکټري ډاکټر صاحب دا ډاکټري مې ستا علم دی دا دې عقیده نه ده مې دا څنګه ما عقیده هغه چې سړی قبول کړي سړی په خپل مطمئن دي ما په خپل په دې شی مطمئن دی دا ډېر نقصان شي صحیح کم شي چې زړه ته ورشي پاغي باندې سړی مطمئن وي دا غي د پاره بیا لوی قرباني کوي کنه چې دماغ ورته لګي پر سړی قرباني نه کوي او د دماغ شي هغه کې تشکک پیدا کوي چې مسلمان کنفیوز هم دغه شي په تر باز شروع کی د خپل دین کې کنفیوز شي ځکه دین کوم دی دماغ په ځکه کې نه دی چې دا دین د زړه ته ورکوشي پیسو کنفیوز کوي شي ځکه زړه خبره خدای به سړی د پلان نه مانی د مور نه مانی د قاضي صاحب نه مانی د استاد نه مانی د اچا نه مانی آسان مثال ادا دی لکه بعض اوقات الله دې ټول خلکو بچي بچ ساتي بعض اوقات یو ولک صحیح په کالج کې یا په یونیورسيټي کې چرته یو امریکایي جنې سره تعلق پیدا شي مینه وسره پیدا شي صحیح او یې زبم دا کوم نو پلار وطن لګي خدای دې په واسطه موږ له فشار نه شرمې امور وطن لګي او قاضي صاحب دې راولي هغه ورته یو تقریر کی مشران وطن لګي خو خبره دماغ ودانه هغه د زړه ده د زړه خبره چې هغه تعقیل نه کیږي صحیح هغه لپاره پړېږي کور پر خو دوتم کیاري مور پلار رونه خويندې هر څه دی کني صحیح ځکه چې خبره د زړه ده هغه لپاره هر قرباني ته خلک کیاري نو ذهنه هی دغه مسله دین ده کدا دین کله زړه ته کوشش بیا په مسلمان هر قرباني ته تیاری دي صحابه زړه ته کوشش د دې وجه هغه هر قرباني ته تیارو کور پر خو دین لپاره رشتہدار پر خو دین لپاره صحیح مال او دولت پر خو د صحابه کرام چې مکه معظمه نه مدینه منوره وکړل ټول پراپرټي پر خو ده صہیب رومی رضی الله تعالی عنہ هغه دغه لوی انډستریالست د مکه معظمه چې د مکه معظمه ټول اسلحه دا به هغه فکر کې تیاری ده عربو ته هندستان پورې دا بزنس هم ده پورې هندستان پورې دا زمانه کوم اسلحه چې وا ویپنز دا غي بزنس چاو د صہیب رومی رضی الله تعالی عنہ چې کله غیر ادا وکړه مدینه منوره ته ورتلو نو مشرکین مکه ورته تخم شته ورته وړي زه په آزاد سره ما باندې تاسو پابندي خو نشي راغلي چې ته بدل ځای نو نه پاتې کېږي نو یو ته ته بدل ته نه ځي خدا کارخانه دی ادا پیسې دي ادا بانک ډیپازټ دی هغه وسو زما خپل کارخانه ده چې څه کومه ته لګو وی دا نشوړي یې زما خپل پیسې یو پیسې هم نشوړي دا کوم کاری چې اغوستي صرف پدې کې باندې نور به ارث کېږي صحیح دې سړي 15 منټه په خبره سوچ چې ته ایمان ځکه ایمان چرته زړه کې 15 منټه په سوچ وی دا تاسو مبارک شه صحیح زبر لكنه هو ده على ایمان نشو قبوله زلاله دا اساس به هو بس قران کې تر قیامت پورې الله تعالی ورته دومره لوی سرټیفیکیټ ورکړ چې ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد الله تعالی وی زما په دې مسلمانانو مرګرو کې دا څه خلک وسه چې هغه خپل ځان په خپل پیسو واغسته خپل ځان په خپل پیسو واغسته او ځان آزاد کړ والله عز خلق لپاره الله تعالی دې مهربان کړي نو صہیب رومي څومره لوم دی یو بلین او 1.50 بلین مسلمانان اوسم چې دا ونه وخلي نو صہیب رومي رضی الله تعالی عنہ صہیب رومي غني ته خوشاله شي صہیب رومي خلک یاد نه چې پلاټ دی او شي صحیح وخت سره نشته خو مسلمان چې صہیب رومي نو وخلي نو صوي رضی الله تعالی عنہ خدای دې خوشاله شي ولی ځکه ایمان ورته نه شو او هغه لپاره د نور قربان دي وقال الذين كفروا كافرون لولا نزل عليه القران ونشنا ذلول دبان القران جمله واحده فيوزاي جمله واحده فيوزاي كذلك الله تعالی جواب ورکړ کذالک ترنګ نازل مونږ ټوټه ټوټه ټوکړه ټوکړه حصے حصے سره پاره
لنثبت به فؤادك چې مونږه محکم کو دې سره زلستا ورتلناه ترتیلا مونږه دا ورو دا قران ترتیلا په ترتیل سره باقاعده ترتیب سره ولې کا باندې نو بیا جبرئیل امین ناته چې فیډینګ ورته وکړو نو رمضان کې ورته بیا تلاوت کو فیډینګ ورته وکړو رمضان کې ورته ویسه کو بیا به پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته تلاوت کو چې خپل کریکشن ورته وکړه چې څنګه فیډینګ ګډوډ شوی کو نه دی نه ټیک ټاک کمپیوټر صحیح است کمپیوټر صحیح است ولا یاتونک بمثل اے پیغمبر او پیغمبر ته الله تسلی ورکړي پیغمبر علیه السلام د خدای د دوی د اعتراضونو خو صاف نشته دیو اعتراض جواب ته ملاو شي بل دبل ملاو شي نو بل دبل ملاو شي نو بل نو پیغمبر علیه السلام ته الله تعالی تسلی ورکړه ته فکر من کیږه وا let them do اعتراض I will answer them دې ته وایي چې اعتراض مخالي کوي الله به جواب ورکړي ولا یاتونک بیراتن لکیتاتا بمثل فحسو اعتراض والے الا جیناکا مگر منگراتل کوتا تا بالحق پشافی کا کی جواب آنے واسن تفسیرا اب بہترین تشریح آنے الذین کسان یحشرون علی وجوہہم چاہی بجمع کولشی سرچپا سرچپا مانا اپ سائڈ ڈاؤن سرچپا مانا اپ سائڈ ڈاؤن علا وجوہہم پمخنو دو الى جہنم جہنم تا اولائک دا کسان شر مکانا دیر ناکار دے دزائی پہ اعتبار وازن لو اڈیر گمراہ دے سبیلن دلار پہ اعتبار ولقد آتینا موسیٰ الکتاب یقینا ورکڑو موسیٰ علیہ السلام تا کتاب وجعلنا مغو اب منگا مقرن کڑو دسرا اخاورور دو حارون علیہ السلام وزیرا وزیر نو وزیر پا مانا دا ملاتا وزیر پا مانا دا ملاتا دی منسران تا منگا خپل وطن کی وزیر دکو چی دی دا رئیس جمهور یا دا صدر اعظم ملاتا دی رئیس جمهور دا پریزیدنٹ تا پریزیدنٹ سوائے رئیس جمهور او وزیر اعظم تا سوائے صدر اعظم نو دا صدر اعظم یا دا رئیس جمهور دا غم ملاتا دی دی وزی وزیران دی ورطا دا غم ملاتا دی روڑ زان زان دا پس لگے پغلو لگی آئی اٹول یو بچر منافقت کئی سنگا ہمیں یو بلداز اس پکڑی دی گیا نا یو بل پر علاق نہیں ملا وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا فقلنا منغا اذهبا دوارلا شيء الى القوم الذين قوما كذبوا بآياتنا چاوی تکذیب کرے دایاتن زمونگا فدمرناهم تدبیرا فقلنا منگوے موسیٰ و حارون دوارتا اذهبا دوارلا شيء الى القوم آغا قومتا الذين كذبوا بآياتنا چاہی دروغ ویلی بی آیاتن زمونتا یعنی احکام زمونتا علامات زمونتا یعنی فرعونیان فدمرناهم نمونگا حلاک دا فرعونیان تدمیر المکمل تو وقوم نوح او یاد کا قوم نوح لما کذب الرسل چه کلد دروغ نسبتو کدوی پیغام دا پیغمبرانو تا اغرقنا نمونگا غرقل دوی وجعلنا امگردول دوی للناس خلق دا پارا آیتا عبرت دا په هیستری کې یو لوی عبرت ته چې الله تعالی قوم نوح سره سوک Allah Ta'ala will look into history. What happened to them? وَعَقَدْنَا لِلظَّالِمِينَ امنتیار کرے ظالمان پارا عذابا علیما دیر لوی عذاب دردناک عذاب وعادا او یاد کئی عادیان دے پیغمبر حود علیہ السلام او دوی علاقہ دا الربع الخالی وی ورطا سی سے پہ یمن کی دا او سی سے پہ سعودی عرب کی دا سی سے پہ یمن کی دا او سی سے پہ سعودی عرب کی دا ماتا ہوئی دے دیر لڑ دوڑو دیکھو دیر لوړ لوړ الله تعالی په ټورنیډو راوست نو یو هغه ځای هغه علاقه ځای ته احقاف وي احقاف معنا د شګو غرونه احقاف معنا
د شګو غرونه نو د شګو غرونو چې ټورنډو په راوستو د یې داسې په اورګل الله تعالی وی کانو اعجاز النخل خاویه د داسې پراتو لکه د ډیټ پام ټریز کې پراتی لکه دا ډېر لوړ دا په شلګونو قدر دی ګویا لوړواله نو داسې لکه د ډیټ پام ټری په شان دا ټرنکونه پراتو کانو اعجاز النخل خاویه قران کریم فرمایي چې دا ان اوس دا آرام کو کمپنی د سعودي والا صحیح نو آرام کو کمپنی اوس ډېر کوي دا هغه د تیل راو باسي نو په تیلو شرکت اکویان کول دانچې نه راوړي دا وایي د عادیان دغه دانچې ورته ملو شو ما یو دانچې ځان ته لري شروع خو دا ما له برکت په کار سره چې په دې کې ما سکړه ما ترځه په پتا و انا تاسو ته خو आज तो मात्र बल जाता है कालका हाँ उसका बल जाता है no anyhow وقال الآن وعادا وثمودا يا عاديان وثمودا سموديان نو سموديان ته قوم صالح راغلو او دوی علاقه ده د تبوک او د مدینه مینس کې ده او دغه کلچر یا دغه سیویلایزیشن د هغه ځای شروع ده هغه ته وی ویلیا حجر صحیح ورته ویلیا حجر د قوم عاد کوم علاقه ده قوم عاد هغه ته وی وادي احقاف قران کې یو سورته دغه پناه باندې سوره احقاف او هر چې د سمودیان دي د دوی علاقه ته وی ویلیا حجر قران کې یو سورته دغه پناه باندې سوره حجر صحیح ندار تبوک او د مدینه په میاش کې دا او د دوی کار داو چې دوی په فلیټ علاقه کې هم لوی کیسز جوړول او غرونه دنه نه کنيستي ورونه دنه نه کنيستي په هغه کې دومره غټ غټ کیسز جوړ کړي دومره لوی محلونه دي په کې سړی حیران شي او چې کمانډار سره هغه پلرز جوړ کړي دي او بیا په هغه کوم نقشه‌نگار چې کوم ډیکوریشن چې کړی دی اټا کولو سره سړی چې خدای دا انسانان کدا څه شي صحیح او ما تاسو ته وی یو تھیټر جوړ کړی دا ونه کنيستي نه لکه تھیټر نه کلاس روم دا خو په ولاو په ځکه دا غړي داسې قط په قط کړی او یو تھیټر کې سلور زره کورسای دي دا د کانو جوړي صحیح ان دا چې کورسای جوړ کړی دی نو غړي کنيستي صحیح او دومره عجیب انداز سره جوړ کړی دي چې په یو کورسای کې او بل کورسای کې تر 1 سانتي متر فرق نشي پیدا کړی صحیح او بیا دا په مس کې هغه پیسې چې جوړ کړی دي د هغه څلورو قطارونو یا درې قطارونو نه بعد نو هغه پیسې دا پیسې جو میجرمنټ وکړه او دا وکړه د نیم انچ فرق کې نشته بیا د دې ولې یعنی دوه غرونه کې سلادي ولر او به او به دې څه وشته په سلامي وو دي نو یعنی دا طرف څه ده دا طرف نو دې باندې دا تھیټر د زرګونو کورسو ادا بل طرف دا فرق ده هغه باندې ډایس وکړي سټیج هغه سټیج باندې هم یعنی کورسایم دي او لوی فلم سټیج دی نو هغه دا به ډراما کولا یا به سپیچ کو یا هر څه چې وو صحیح ناغه به کول او دا هغه ځان چې سړی आवाज وکي دا ټول سره کوي صحیح څومره ساينټیفیک خلک والا کې نو سره مایکروفون ها څنګه اڅونه لري صحیح ته پیسې لګې نه ما بدل څه بوتلې زه په اڅونه نه غوښته تفریح خبر کوم زه په فکر کې غلم دی وای دا ګریجویټ کا پیسې نه لګ اځه غدي دیو په مخیر کې پتا زور کوي دا پیسې راوستل راځه وعادا وثمودا عادیان وثمودیان واصحاب الرس رس دا د کوینو دی رس څه دی د کوینو دی د چا د کوینو دی او دا کویو د شعیب علیه السلام ډیر مشهور کویو د هغه علاقې ویلی اف شعیب کې دی دا جارډن ریور دی څه جارډن ریور دریای اردن دا پوری طرف ته فلسطین او اسرائیل دی او دا طرف ته جارډن دی دا طرف جارډن دی او یہ دا جارډن جو دا دا اسرائیل دا فلسطین دی
صحیح دا جاردن دا دې باندې یو بل سیریا ته راغلی هغه ته وایي دریا یرموک څه ورته دریا یرموک دا یرموک دلته دې سره راغلی شي جاردن وسه دا دې جاردن دی دا دریا یرموک دی دا دې دا ماونټین دي چې د سیریا نه اسرائیل قبضه کړي ګولان هایټس ورته ګولان هایټس نو زراعت هم د جاردن دی دې یو لوی غر دې غر سر ته صحیح نو دا غر د سر نه کوم ذمہ دار سره شو ناغرات ټول ارڅ کوتل هغه کرنل آرمي کې ناغرات ارڅ کوتل دې ته چې چا دې دا یې سوي فلسطین ته دا هغه کته برج کاری چې د برج نه اخا د اسرائیل سره ما ښه دې په مخامخ دا ګولان هاي ما یې ودا دریا یرموک دی چې په کوم ځای کې خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ د ابو بکر زمانه کې جنگ شروع کړ او د عمر زمانه کې د علاقه فتح کړه او د عمر زمانه کې د علاقه د رومیان نواغست او فتح کړ دریا یرموک تاریخي مشهور شي صحیح او ماته دغه د ویلي د ښکاری د سره ما او ښکاری په پیرا څنګه ورسېده د دوه ورسې څنګه دې کې باندې ذکر الله نو تبع د عیسی علیه السلام کله د نظرت دی ورته کنه چې صاحب نظرت نو دا نظرت ته تنګي کې برابر شي صحیح نو بعد دې او دا راځي یو مو کو ځان دی دا دې دا ویلي اف شعیب سره ویلي اف شعیب علیه السلام قبر ته کړه او فريو شعیب نون فسره حضرت یوشع بن نون نے موسی علیہ السلام نے بعد سے بنی اسرائیل ته پیغمبر نو دا ویلي ته ویلي اف شعیب او دا ویلي اف شعیب څنګه ختم شي دې دا ډېر شي ډکسي بحیره مردار بحیره مردار یا بحر میت ورته عربي کې نو مړ سمندر ورته ځکه چې حرکت پکې نشته نه پکې لایق شته نه پکې مومنټ شته په مومنټ نه پوهیږي صحیح او ډنسټي د اوبو دومره زیاته ده کثافت چې انسان ډوبای نه سمندر دی په انسان نه ډوبای نو خلکو ځان سره دا ایر پیروړي دا هوا نه ډک نه په اوبو باندې کې اصل یې غواړي باندې صحیح نه لګي استډیوم کې او هغه به ګرځي صحیح زه په خپل فکر ګنه بس په پریوته مو صحیح اگای مې راته بس په مراغوندو نو دا اس نه ویلتا صحیح چې په راغوندو سره امبالانس نو دوبای بیا هم بس امبالانس نه بس په مراغوندو نو دا بوډ ګول کې کې ډنسټي نمبر زیاده دا هغه علاقه ده ما تاسو دا ویلې دا ډکسي ده دا ډکسي سره دا ویلي افلاټ د لوط علیه السلام ویلیا نو ویلیا دا ویلیا فیفت دومره گرین ده سرسبز ده ډېرې اوبه دي پکې او ویلیا فلاټ یو سپیره علاقه ده یو سپیره نو داسې سپیره علاقه ده ټول دا سوځېدلي کاڼي دي پکې وامطرنا علیهم حجارة من سجیل الله تعالی فرمایي داسې موجود کړل فجعلنا عالیها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل خدای وی داسې موجود کړل داسې ولټمه زمکه را خلاص کړ دا پاسانه کې د اور کانی ورورول پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی قرآن کې الله وی چې وترکنا فيها آیه بینه لقوم یعقلون چې دا قوم نشانی مې په قیامت پورې پر خدای له سوچ پیو کوي چې دا سم عمله ور سره کړی دا نو صحابه ته پوښتنه پیغمبر علیه السلام نه وی څه نشانی دي نو حضور علیه السلام البحر المیت یو کو ډک سی دی ځکه دا وبدل ته وی وبدل څه وی او چې الله تعالی لاس د کو ځکه کړه سر لاندې را چپکړه نو دغه ځای کې څومره ماینز او سالټ او سلفر او څومره شی نه چې وو هغه به یو وسه ور مکس کړه صحیح هغه چې په ورواچ د هر څه خوند دی هر قسم من ماینز په خوند دی دا څه دا مستنه ونه خوند او دا سلفر ونه خوند دا ماګه ونه خوند اټول افسي ور مکس کړي صحیح او دوی امریکنز دوی په کې یو ځای اسکیویشن کنستل وکړه نو هغه باندې په یو ځای څلور زره ډانچې د انسانانو راوغستې نو داسې ورېدلې د سی ویډیو په دې هټه کې داسې خطې دي لکه په لمدو سیمټو کې چې ګټه وګړي په کې ورمخې بیا راځي نشي صحیح لکه الله تعالی داسې وچت دلام سره حضور اسلام یې ډکسي او ځین حضور اسلام بیا حجارة السوداء دغه ټول علاقه د سوځیدلو کانو لکه ده مطلب تک تور کانی لکه دا کویله ونه سوځي کول
دسکارو دسکارو په شان سوځېدلې کانی دي او درېم و ان ارضها لا تنبت خضرا ولا ماء عذبا حضور رسول الله والسلام چې د ازمکه نه خود سکلو وور او نشیم د کړه غوښنه چې څه غوښنه نه صحیح چې کوم تاسو زرغونه غواړي نور بل ځای نه ولا خاور راځي یو نه ازمکه د پاسه واچي نو بیا په کې زرغونه کوي کني ازمکه په خپل اخو سودولې د پاکانو باندې نه په خپل زرغونه نه کوي او اوبو پایپینګ سیستم دی لري دا سلګونو میله لري نه اجاډن والا اوپر اوستي چې کوم ځای آبادی پکې نه لري ته هغه اوبو په پایس باندې ورته باقي الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا ارحمنا بالقران من ذكرنا القران ما نسينا وعلمنا من وجل وقت لا تطلعنا علينا النهار